أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. نئی سبق کے د قوم عاد ذکر دی. قوم هود عادیان ورته ویل شي او دا داسې مضبوط خلق خو لکه د پیلور ته ګورې ښه دا پیلرې به پې کمي د جومات دا پیلرې او بل ځای کې خدای پاک وایي خدای پاک چې کله دی عذاب پې راغی کأنهم اعجاز نخل منقعد لکه داسې په دې ځمکه باندې داسې پراتو لکه د کجورو دا تنې چې پرتې ښه نه کجوري تنه څونه اوږده نو خدای پاک وایي دا خلک داسې پراتو لکه د کجوري تنې. او عادیان چې دي عاد دا په دوه قسمه دي. نو یو ته عاد ارم ویلی شي چې دا د هود علیه السلام قوم او بل عادیان چې دي هغې ته عاد سمود ویلی شي. نو د عاد ارم د دې نیکه نوم ارم دوی ته ځکه عاد ارم ویلی شي او د عاد سمود د دې د نیکه نوم سمود دوی ته عاد سمود ویلی شي. نو سمودیان چې د صالح علیه السلام قوم او د عاد ارم چې نو دا د هود علیه السلام قوم او د دې د علاقه چې دا د سعودیه او د یمن ترمنځ ده دکه ایریا د دې ده اوس هم د دې هغه نشانې شته دی. نو خدای پاک وویل الی عاد او لېږلي وو موږ عادیانو ته اخاهم ورور د دوی هود علیه السلام ورته لېږلو. نو قال وی دی هود علیه السلام یا قوم او قوم زما اعبدوا الله بندگی وکړئ د الله جل شانه ما لکم من اله غیره نشته تاسو لره من اله هیڅ معبود غیره ما سوا د خدای نه بس معبود چې دی دغه یو الله دی یو الله جل شانه بندگی وکوي د الله نه ما سوا د بل چا بندگی بنه کوي. ان انتم نه تاسو الا مفترون مگر افترا کوونکي نه افترا دیته و چې بس د ځانه خبره جوړوي د ځانه خبره جوړوي. یا قوم او قوم زما لا اسالکم علیه اجرا لا اسالکم زنه غواړم د ستاسو نه علیه په دې تبلیغ دین باندې اجرا سو اجرت او څه پیسې ځکه دا چې کومه خبره کوم دا خالص د الله جل شانه د رضا د پاره کوم د الله جل شانه د رضا د پاره کوم او ستاسو د خیر د پاره کوم. نو زه خپل ذمہ داری پوره کوم دا زما فرض دی خود خیر پکې د ستاسو دی کدا خبرم ومنله. نو کومه درنه څه پیسې غوښتنې کې دي چې بیا تاسو وی چې یاره بس موږ سره مال نشته نو بس نو زه خو دنه پیسې نه غواړم تاسو بیا دا خبره نه منئ. او دا بس زمون د خلکو مزاج هم دغه دی چې په دین باندې پیسې نه لګو په سکول کې به د وړو پیسونو په زرګونو ورکو خو د
دین ته شي کله جمعې درځ چندې ته شي یا د وړو د میاشتې پیس ته شي یا داسې نور سم د دین سره مسلې شي نو بس بیا به په بچی کې به سیکه کړنګ کوي او چې د سکول پیسونه شي نه هغه بیا ګټې شمارو. نو یا قوم لا اسألکم علیه اجرا، او قوم زما زه نه غواړم د ستاسو نه علیه په دې باندې اجر څه اجرت، ان اجریا نه د اجر زما الا علی الذی مگر په هغه ذات فضرنی کم ذات چې زه پیدا کړی. معنا دا چې دا زه کم تبلیغ کوم او دا کم ستړی کوم د دې اجرت په مال خدای پاک راکړي. نفلا تعقلون، آیا تاسو عقل نه کوئ دې خبرې ته چې په دې خبره کې خو زما څه ذاتي مفاد نشته، ذاتي مفاد مې پکې نشته. نو ذاتي مفاد مې پکې دا نشته چې زه سهوده نه غواړم، پیسې دا نه غواړم. ویا قوم او قوم زما استغفروا ربکم، بخنه غواړئ د خپلنا، نو ثم توبوا الیه، او بیا رجوع کړئ دغه الله جل شانه ته. نو رجوع په توبه کې رجوع د الله جل شانه ته، ځکه په ګناه سره انسان د الله جل شانه نه ډیر لري لاړ شي، او کله کله خو دې پکې دومره حد پورې لاړ شي چې بس بالکل د مسلمانۍ د حد نه پورې وځي، بس کفر ته نږدې. نو په دې توبې سره انسان واپس خدای پاک طرف ته راوګرځي. نو ثم توبوا الیه، بیا رجوع کړئ دغه الله جل شانه ته. یرسل السماء، یرسل السماء را اخلاص بکی اور اوبر وری السماء اسمان علیکم پتا سو باندې مدرارن وریدون کې ها، معنا دا چې د اسمان نه بر باندې بارانونه کی. نو ويزدکم قوتا الی قوتکم، او زیاد بکړي تاسو لرا قوت پس نور قوت، منضمن الی قوتکم البدنیه. ها نو بدنی قوت خو تاسو زیاد ته، اسم دنګ دنګ او مضبوط مضبوط خلق کې. او خدای پاک وی چې بارانونه باندې ورم نو فصلونه هم زیات شي، باغونه هم زیات شي، نو مالی اعتبار سره به هم ټیک شي، مالی اعتبار سره به هم ټیک شي. ولا تتولوا، ولا تتولوا، او مگر زه تاسو مجرمین جرم کوونکې. نو قالو دیوی د قومت یهود او هود علیہ السلام ما جئتنا، تاراتل نه دي کړي مونږ ته ببینه فواضحه معجزه باندې. نو بینه مراد کله واضح دلیلم کی دی شي، واضح معجزه ته کی دی شي، واضح بیان ته کی دی شي، دلته مراد واضح معجزه ده. نو قالوا یهود دی یهود علیہ السلام ما جئتنا ببینه، تاراتل نه دي کړي فواضح معجزه باندې. وما نحنو، او نو یمونګه به تاریکی پر خودن کې الہتنا د معبودان خپل لرا عن قولک استاد وینا د وجه. وما نحنو، او نو یمونګه لک فتا باندې بمؤمنین ایمان راوړون کې، ایمان راوړون کې. نو تمو ته معجزه خینا او پتش بیان مونږ ته پس کیګو نه. نو ان نقولو نو یمونګه الا مگر ذا خبر اعتراک چې عارش شوی د تا ته بعض الہتنا بسوء، بعض خدایان زمونږه په بده باندې. لکه مونږ وی هزار والی خانو دیم وته ته زموږ د خدایانو تر وخت لګیاوي، زموږ د خدایانو بده بده بیانولې، نو بس ته زموږ د خدایانو د هزار والی. نو قال او الهود علیہ السلام انی اشهد الله، تحقیق سره ز گواه کوم الله جل شانه، واشهدوا او تاسو گواشه انی بریء چې لا تعلق مما ده هغه معبودانو نه تشركون چې تاسو شرکوي د الله جل شانه سره. زستا سو ته پښندا کار نشم کولی من دون الله، بغیر د الله نه، بغیر د الله نه، من دونه بغیر د الله نه. فکیدونی تدبیر وکړه ماته جميعا ټول په یوځای، ثم لا تنظرون، بیا مال مهلت امرا کړ. زما د هلاک کېدو تدبیرو کې کتا سم هلاک کول غواړي، او بیا ما ته مهلت امرا کوي ما هلاک کړي. نو بس مرګ او جون خدا پیغمبر خو پدې شیدونه عقیده ډېره مضبوطه ای کنه چې مرګ او جون د خدای په لاس کې دی. انی توکلت، تحقیق سره ما اعتماد کړ دی علی الله په الله جل شانه باندې.
ربي چې رب زما دی وربکم او رب دستاسو دی ما من دابتن نشته د هیڅ زنده سر الا هو مگر دغه الله دی آخذ نیون کې دی الا هو مگر دغه الله آخذ نیون کې دی بناسیتها ناسیه دې څه تویخه دا سر دا کیری دا سر په سلور حصے تقسیمي نو دې تناسیه وي ورته بلتا فوز یمین وي بلتا فوز یسار وي او دغه شان درې سلور حصے دي نو دې خدای الا هو اخذ بناسیتها خدای پاک نیول کې تاسو د دې ناسینا د موږ ته پښتو کې اوښولې وای نو د دې نه چې اسمونی سي کزماري او اتیم دي توري سده د دې وختونه کنه ذاتي خو نه دي پورې وخت هو کا استن د دې نه ونی سه نو لک نشي والخه نو الا هو مگر دغه الله اخذ نیون کې دي بناسیتها د وختو د وجولي ان ربي تحقیق سر رب زما على صراط مستقيم پنی غلار دي پنی غلار معنا دا چې زما د رب دین چې دي دا پنی غلار باندې یعنی کدا الله جل شانه دین کې نو پنی غلار بځه پکا غلار باندې او دویمه دا خبره کدا الله جل شانه سره ملاوي دل غواړي کدا الله جل شانه سره ملاوي دل غواړي نو په دې نه غلار بځه نو موږ اوس یو سړی ته وایي لکه یو سړی وایي خانه ته نو موږ ته لکه بس دا لار ودا سي نه غونی سي او چې څنګه پرنګ روډ وړو پل کراس کنه بس نه په خانه ته ورسي دک خانه لري نو ان ربي على صراط مستقيم فان تولوا كچرتا سو مخو ګرځو فقد ابلغتكم تحقیق سره ما رسول دي تاسو ته ما هغه احکام ارسلتو چې زله غلې شویم به په هغه باندې الیکم تاسو ما خپل ډیوټي برابر کړه ما خپل ډیوټي برابر کړ چې ما د خدای پاک د جانب څخه حکم چې د انسانانو ته زما دا پیغام ورسو ما هغه پیغام تاسو ته ورسو ويستخلف او چرته تاسو دا نه مانی نو ويستخلف بدل کې براولي ربي رب زما قوما یو بل قوم غیرکم ما سوا د تاسو نغیب خټیک د دین کار کوي غیب بیا د خدای پاک نه پرباری نه کوي غیب بیا د خدای پیغمبر سره جګړه نه کوي غیب بیا د خدای پیغمبر قتلای نه ولا تضرونه تاسو ضرر نشه رسول الله جل شانه ته شيئا لغونده هم نه خدای پاک سو ضرر رسول شي ان ربي بشک رب زما على كل شيء په هر شي باندې حفيظ نگرانی کوونکی ولما جاء امرنا او کله چراغ امرنا عذاب زمغا نجینا نجات ورکړو مونږه هود علیہ السلام ته والذین ها کسانو ته مونږه نجات ورکړو امنو چې ایمان وروړو مع هود علیہ السلام په ملګرتیا کې برحمت منا پر رحمت د خپل جانبنا ونجیناهم او نجات ورکړو دوی ته من عذاب غلیظ د سخترین عذاب نزاح سخترین عذاب وکنه دی چې پدې دا خدای پاک دونه مضبوط خلق پیدا کړو چې دی په غرونو کې سمسته جوړ کړي وي او داسې سمسته جوړ کړي وي چې یو حال به کنهست نه پای کې په 1000 او 2000 او 3000 کسان براتله اوس په دې وخت کې داسې په دې ماشینانو هم دا کار ډېر ګرانی ښه په دې ماشینانو هم چې ته دونه حال کنه په غر کې دن او پاره کې بیا یو قسم له ګلکاری کې او ځان له پکې کور جوړه او حجره پکې جوړه او میټینګ هال پکې جوړه دا کسی کتاره پکې جوړه نو په دې دا په لاس باندې سونه خدایو کې او سونه سمسته به جوړه کې خدای په کوئی غیله ما داسې طاقت ورکړو خو چې خدای په کوئی چې کله زما په پکړ کې رال نو اون دغه کورونو نه مسینګ راوي زلزلہ به راوسته دا کوم اسمس د غرونو چې له کورونو جوړ کړو زلزلہ مې پیرا وسته نو هغه زلزلہ داسې و چې هغه د نسمست کې بدی یو دیوال سره لګیدو بل دیوال سره لګیدو ویل کا بارو زه دلته خو بس غرقیو نو چې بار وروته نو بس بار په خدای پاک داسې هوا را وسته چې یو به د غر اوچت کنه هغه غر سره به ډغه ورکړه یو به سره به او چې یو به دا غر طرف اوچت کنه بل به دې طرف اوچت کنه ماسک به دواړه یو بل سره وجنګول ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد
او دک عادیان دي. وتلک عاد او دک عادیان دي جحدو چې دوی انکار کړو بآیات ربهم د آیاتونو در خپلنا وعصوا رسله او نافرمانی کړو د پیغمبرانو د الله جل شانه واتبعوا او دې اتباع کړو امر کل جبار د معاملې د هر ظالم عنید د معاند. واتبعوا او لګول شو دوی لګول شو دوی پسې فی هذه الدنيا پدې دنیا کې لعنت ويوم القيامه او پرواز د قیامت باندې هم لعنت. نو پدې دنیا کې هم لعنتیانو او په آخرت کې خودي لعنتیان ځکه چې کافر د دنیا ته. نو الا خبردار ان عادا تحقیق سره عادیان چې دي کفرو دي کافران شو ربهم پر خپل باندې. الا بعدا لعاد خبردار لري والده د عادیانو د پاره قوم هود هغه عادیان چې قوم هود چې د هود علیه السلام کوم امتیان. وإلى عاد او لګلیو مونږه عادیانو ته اخاهم رور د دی هود علیه السلام قال هود علیہ السلام وتوی یا قوم او قوم زما عبد الله بندگی وکړه د الله جل شانه ما لكم نشته تاسو لرا من اله هیڅ معبود غیره سوا د الله نه ان انتم نه تاسو الا مفترون مگر افترا کون کی یا قوم او قوم زما لا اسالکم علیه اجرا نغوالد تاسو نه دی باندې س اجر ان اجر نه دی اجر زما الا علی الذی مگر په هغه ذات ته فطرنی چې پیدا کړي ما فلا تعقلون آیات سو عقل نه کوي. ویا قوم او قوم زما استغفروا ربکم بخنو غواړي د پروردگار خپلنا ثم توبوا الیه او بیا رجوع کړئ دغه الله ته یرسل السماء علیکم مدرارا چې اخلاص بکری پتا زبا د اسمان وریدون کی ويزدکم قوه الی قوتکم او زیاد بکستاس قوت ولا تتولوا مجرمین او مگر تاسو جرم کون کې قالو دی ویل یهود او هود علیہ السلام ما جئتنا ترات للذی کړي مونږ ته به بینات په واضحه معجزه باندې. نو چې معجزه دې نه وروړي نو وما نحنو نیومږه به تاریکی پر خودن کې الہتنا معبودان خپلو عن قولک دستا په وینا باندې وما نحنو او نو یومنګه لکتا باندې بمؤمنین ایمان راوړون کې ان نقولو نو یومنګه الا مگر دا خبره اعتراکا چې عارش شوی تا تا بعض الہتنا بعض خدایان زمونګه بسوین په بده باندې. قال نو دویل هود علیہ السلام انی تحقیق سره زچیم اشهد الله گواه کوم الله جل شانه واشهد تاسو گواشه انی بریون چې زلا تعلق مما ده معبوداننا تشركون چې تاسو شریک کوي د الله جل شانه سره من دونه بغیر د الله نه فکیدونی تدبیر وکړه ما ته جميعا ټول ثم لا تنذرون او بیا ما ته مهلت مرا کوي. انی توکلت علی الله تحقیق سره ما اعتماد کړ دی الله جل شانه باندې ربي چې رب زما دی او ربکم او رب دستاسو دی. ما من دابت نشته ده زنده سر الا هو اخذ بناسیتها مگر دا الله نیول کې دی د وختو د وچول استاسو. ان ربي على صراط مستقيم تحقیق رب زما پنی غلار ده. فان تولوا کچرتا سمخ ګرځو فقد ابلغتكم تحقیق سره ما رسول تاسو ته ما هغه پیغام ارسلت به چې لګلې شم ز په هغه باندې الیکم تاسو ته ويستخلف ربي او بدل کې برا ولي رب زما قوما یو قوم غیرکم غیر دستاسونا ولا تضرونه شیئا او تاسو بضرر نشه رسول الله جل او تاسو ضرر نشه ور کولی الله تلغون هم. ان ربي على كل شيء حفيظ تحقیق سره رب زما په هر شی باندې نگرانی کوون کې دی. ولما جاء امرنا او کله چراغ عذاب زمونږه نجینا هودن نجات ورکوم هود والذین وها کسان تم نجات ورک امنو چې ایمان وروړو معه په ملګرتیا د هود علیہ السلام کې برحمت منا پر رحمت د خپل جانبنا ونجیناهم نجات ورکوم غدویتا من عذاب غلیظ دا عذاب سخنا. وتلك عاد او دا عادیان دی جحدوا بآیات ربهم چې دوی انکار کړو د آیاتونو در خپلنا وعصوا رسله او نا فرمانی کړو د پیغمبرانو د الله واتبعوا د اتباع کړو امر کل جبار عنید د معاملې د هر ظالم معاند واتبعوا ولغل شودی پسې په هذه الدنيا په دې دنیا کې لعنت
ويوم القيامة وفرز د قیامت هم بدی باندې لعنت ته علا خبردار ان عادا تحقیق سر عادیان کفرو دی کافران شو ربهم پرخفل علا بعدا لعاد قوم هود علا خبردار بعدا لروالد لعاد د عادیان د پارا قوم هود هغه عادیان چې قوم د هود علیه السلام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا